علی محمد خان آخر د علیمہ خان نه اور د پی ټی آی سپوټرونو نه معافي غوښتلې ده. علی محمد خان یو څو ورځې مخکې دا بیان جاری کړو چې په پی ټی آی کې د مورثي سیاست هیڅ ځای نشته دی، دا د عمران خان ویژن نو. دا بیان خاص په داسې موقع باندې دا ټویټ وکړو چې په هغه موقع باندې د عمران خان خور علیمہ خان دیر ته تللی و سټریټ موومنټ دپاره چې په دیر کې د پی ټی آی سپوټرو علیمہ خان ته ډېره غټه مینه ورکه، ډېر ګڼ شمېر کې علیمہ خان ته خلک راوتلي وو. نو د پی ټی آی د لیډرشپ سره مغم شو. دی وایي که چېرې دا سیاست له راووته نو زمونږ خو به هغه هر څه ختم شي، زمونږ ویلیو خو به ختمه شي، بیا خو به هر څه د دې په کنټرول کې وي. نو خیر دا خو د پی ټی آی د لیډرشپ په دا خیالي، خو علی محمد خان چې دغه ټویټ کړی نو په دې بیا د پی ټی آی چې کم سپوټرو هغه علی محمد خان پسې وشو، په سوشل میډیا باندې ټرولینګ، د تصویر باندې کراسونه راخکل یا د حوالې سره بیانات جاری کول او د علیمہ خان ډیفینس یې کړی. علیمہ خان حوالې سره د پی ټی آی سپوټر وی چې علیمہ خان راوتلی ده نو دا د عمران خان دپاره راوتلی ده، د هغه د رهایي دپاره راوتلی ده. داسې بشرا بیبي په 26 نومبر اسلام آباد کې هغه درنې ته راوتلی وه، نو هغه هم د خپل خاوند دپاره راوتلی وه، هغه سیاست کې انټرسټډ نه وه او نه به دا په سیاست کې انټرسټډ وي. یعنې هغې نه پس بیا علی محمد خان خپله صفحه هم ورکړه چې یعنی دا بیان چې کوم دی ما د علیمہ خان حوالې سره نه دی جاری کړی، ما له خو پته هم نه وه چې علیمہ خان په دغه ورځ دیر ته راغلی، زه خو د هغې نه نوم خبر او نه زما دا خیال و چې زه د علیمہ خان حوالې سره دا بیان جاری کړم. چونکې ما د پی ټی آی لیډرشپ کې داسې خلک کتل چې هغوی مورثي سیاست شروع کولو، نو ما خپل لیډرشپ ټارګټ کړی دی، ما علیمہ خان نه د ټارګټ کړی. نو علیمہ خان حوالې سره علی محمد خان بیا دا بیان هم جاری کو او اوس باقاعده یو ځل بیا علی محمد خان ویلی دی چې علیمہ خان چې کوم دی دا سیاست نه کوي بلکې د خپل رور دپاره راوتلی ده. او علی محمد خان مزید دا هم ویلی دی چې زمونږ شهباز شریف سره ملاقات ایکسپیکټډ دی، مونږ به شهباز شریف سره ملاقات کوو او په دغه ملاقات کې به مونږ د عمران خان د رهایي مطالبه کوو. که چېرې شهباز شریف زمونږ دا د عمران خان د رهایي دا مطالبه ونه منله نو بیا به مونږ خپل احتجاجونه شروع کوو، بیا به مونږ د عمران خان دپاره میداني کار شروع کوو، بیا به ټویټس وغیره یا د برستون نه به خبرې نه کوو بلکې میدان ته به راوځو. دا خبره علی محمد خان کړې ده. علی محمد خان چې کله هم په اسمبلی کې تقریر کړی دی، څه بیان جاری کړی نو د بنګ طریقې سره د عمران خان ډیفینس کړی دی، د بنګ طریقې سره د پی ټی آی پریزنټیشن کړی دی. نو علی محمد خان چې اوس د پی ټی آی سپوټرو کم رګړه کو یا کم بیانات د حوالې سره جاری شو نو علی محمد خان په خپل ټویټ باندې په خپل خبره باندې ستومانه شو. علی محمد خان بار بار دغه خبره کلیریفیکیشن وکړو چې زما دا ټویټ د علیمہ خان حوالې سره نو جی، چونکې د پی ټی آی لیډرشپ داسې دی چې نه غواړي چې د عمران خان خویندې سیاست لرا شي. که چېرې ځکه دا وخت د پاکستان عوام چې کوم دی هغوی د عمران خان نه پس زیات اعتماد چې کوي نو هغه به د عمران خان په خور کوي، په یو لیډر هم دومره اعتماد نه کوي چې څومره به ده په دې خویندو باندې کوي. نو که چېرې دی سیاست له راووتې نو بیا به د ډېر لیډرشپ چې کوم دی ځای ختم شي په پارټۍ کې، نو ځکه ډېر لیډرشپ نه غواړي چې د عمران خان خویندې سیاست له راوځي. خیر دا د علی محمد خان حوالې سره بیاناتو دې حوالې سره که ستاسو سره رایې وي نو تاسو هم خپله قیمتي رایه موږ سره په کامنټ کې ضرور شریکه کوئ.